شهزاد صاحب هرکلی هم تاسو ته او دا راته ووایه چې نن سالارانو ځان تیار کړی دی هلته کې د پریډ څه پریکټس له به ځي دې حوالې سره راته چې څه ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د ستر باباګانو د کلیزې میاشت جنوري وي او په 20 جنوري باندې د دغه کلیزې د منځلو یو باقاعده افتتاح کیږي. زمونږ د سالارانو زمونږ فخر دی د باچا خان بابا د وخته دا سالاران را روان دي د هغه د امن یو فوجو نو د دوی د پریډ نه د دوی د کلیزې د هفتې هغه آغاز وشي انشاءالله. په دغه سلسله کې به زمونږ د 23 جنوري باندې په فاروق اعظم چوک 400 کې انشاءالله یو عظیم الشان جلسه به کیږي چې په دغه کې به موږ د خپل سترو باباګانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کوو او دا به دنیا ته ثابتو چې پښتانه باچا خان بابا ولی خان بابا او د دې سوچ سره ولاړ دي. انشاءالله یو لویه جلسه به کیږي. شهزاد صاحب دا راته ووایه چې په 2008 کې زموږ یاد دي چې هم په د فاروق اعظم چوک کې یو د عوامي نېشنل پارټۍ یو غټه جلسه شوې وه. د هغې نه پس عوامي نېشنل پارټۍ چې نو یو غټه کامیابي ومونده په صوبه کې 15 کاله حکومت هم وکړو. تاسو څه وایئ چې دې ځله بیا په فاروق اعظم چوک کې کوم جلسه کیږي عوامي جلسه نه یو قسم برسیم ده عوامي جلسه هم ده نو آیا دغه شان څه کامیابي شاته وینئ؟ داسې ده وروره چې زمونږ د عوامي نېشنل پارټۍ د پښتنو د حق اواز اوچت کړی دی. دا حق اواز اوچتوي او که منصفانه فیر فری الیکشن وشي نو دا تیر الیکشن باندې چې خلک راغلي دي نو دغه موږ نه منلي دي دغه نتایج هم نه منلي دي. دغه هم د پښتنو عوامي نېشنل پارټۍ له مینډیټ ورکړی اوټې ورکړی دی خو په مختلف طریقو یې اغوښتی دی. که فری فیر الیکشن وشو نو انشاءالله را روان وخت به بیا د عوامي نېشنل پارټۍ وي. عوامي نېشنل پارټۍ چې 2008 نه 2013 پورې کم د پښتون قوم دپاره څه خدمات کړي تعلیمي خدماتو د دې صوبې هغه انفراسټرکچر هغه شکل یې بدل کو او د ترقۍ یو نوې امیج یې ورکو. انشاءالله که د پښتنو په د عوامي نېشنل پارټۍ باندې اعتماد وکړو او چا یې مخنیوي ونه کړو انشاءالله د دې پښتنو د خدمت لپاره عوامي نېشنل پارټۍ او د عوامي نېشنل پارټۍ مشران ښه چمتو دي د دې قوم خدمت به کوي انشاءالله. بس دغه موقع پکار ده چې څوک مخنیوي ونه کړي انشاءالله. تاسو څه ګڼئ چې کوم خدمت چې به تاسو د عوامو کول غواړئ هغې کې به تاسو ته ډېر زیات مسلې پیدا شوي ځکه چې 12 کالو راسې په صوبه کې کوم حکومت دی نو هغوی ته په کم نظر تاسو ګورئ؟ داسې ده چې زمونږ مشر به خبره کوله چې یاره د دې خاورې مالکان موږ یو کرایدار راغلي وو هغوی د دې زمونږ د دې صوبې هر څه تباه کړه. زمونږ وسایل تپوس نشته زمونږ د عوامو تپوس نشته زمونږ ترقۍ په اړه څه خبره نشته. هغوی په یو ایجنډه باندې لګیا دي د دې پښتنو هغه وسایل تس نس کوي تقسیموي یې هغه رانه ګډوډ شو نو موږ ته واقعي چې موږ ته که موقع خدای پاک راکړه مشکلات به وي خو عوامي نېشنل پارټي د ولس په خدمت باندې یقین ساتي او ډېر په اعتماد باندې به انشاءالله موږ چې دا دي سار روان کړي دي دا به هم ټیک کوو انشاءالله د پښتون قوم به د ترقۍ سره مخ کوي انشاءالله. مهرباني جي تھینک یو. خان عبدالولی خان زنده‌باد. بابا امن باچا خان بابا زنده‌باد. اسفندیار ولی خان زنده‌باد. احمد ولی خان زنده‌باد. احمد ولی خان زنده‌باد.